قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناهونه دې معاف دي، جنت تزا، خو د دې سړي یوه پیسه در باندې وه، ورکه نو بیا ځه. دی به منډه کي چې ما سره خو پیسې ډېرې وې، نو هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې دی به ورپسې ورټوپ کي، پیسه به راوالي چې پاس راځي، نو پیسه به تی بیا وروغورځي، او یا زره کاله به دغسې غوپې په جهنم کې په یو پیسه یوه لیشت ځمکه دي چې پردی لاندې کړې وه، یوه لیشت ځمکه، دا اووه واړه طبقه ځمکه به دې په غاړه کې وي او خدای ته به پېښ، دا اووه واړه طبقه ځمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته وي او ته به خدای ته پېښ. یو لیشت چا د خدای او د رسول خبرې اوږدې شي او هغه پې بدې لګي، دا د سپي بچی به هم جنت ته ځي، دا به هم خدای بخي. دې ته سوچ وکړئ، نن قرآن ستا په ملک کې په جومات کې ګردونو لاندې او دوړو لاندې پروت دی، د خدای خبرې د ګردونو لاندې پرتې دي، او د لاډ میکالې خبرې د شیشو په المارو کې پرتې دي. دغه ملک سره به هم خدای ښه کوي او دغه ملک ته به هم خدای په ښه نظر ګوري، چې کوم ملک کې د خدای د خبرو او د پیغمبر د خبرو دا قدر او دا عزتي، هغه ملک ته به الله د کرم په نظر وګوري.